مور او پلار نافرمانه چې کم پلار کم مشر هغه د حرامو ارتکابو کی او داغه په معاملې کې حرام راشي، داغه په کاروبار کې حرام راشي او دا هغوی معاملې د قرآن او د حدیث خلاف وي، نو داغه د ټولو نه غټ اثر چې هغه په بچو کې ښکاره کیږي. اولاد اکثر اولاد چې نافرمانی هغه د دې وجې نه چې د هغوی تربیت په حرامو باندې شوي، او بیا چې کله حرام معامله زیاته شي نو بیا سړی د حرامو د حلالو تمیز نه کوي. موږ په خپل غوږونو باندې اورېدلي چې خلکو د مال د وجې نه، د جایدادونو د وجې نه او د غلطو معاملو کې د اخته کېدو د وجې نه د خپلو رشتو او د خپلو دوستۍ انکار کړی دی. موږ په خپل غوږونو اورېدلي چې بچې لګېدلې د پلار د رشتې انکار یې کړی. د پلار او د بچی په مابین کې اختلاف راغلی. مخکې روزو کې یو ملګری راغی، ما د مسلې تپوس کوو، وی د پلار سره مې ورانه ده او ډېره زمانه وشوه چې د پلار خواله نه یم تللی او قسم مې ورته خوړلی چې زه به ستا سره نه میلاوېږم تر مرګه پورې. مې وجه څه وه؟ وی بس دغه شان کورني اختلاف او کاروباري اختلاف او په جایداد باندې جګړې وې، نو دې بدبخته د پلار ته قسم خوړلی چې زه به تا سره نه میلاوېږم. ما ته اوس بیمار دی ډېر زیات څه وکړمه؟ اوس بیمار دی او ما ورته قسم خوړلی چې تر مرګ پورې به تا سره ملاقات نه کوم، مخ ته به دې نه ګورم، مې ذلیل او رسوا به شي. که یو نه لس قسمونه دې خوړلي دا ټول قسمونه مات کا، کفاره ادا کا، لاړ شه د پلار په پښو پرېوته، توبې وباسه، معافي دې وغواړه. بدبخته د مال او د دولت د وجې نه ته د پلار سره رشته پرېږدې، ته د پلار سره ملاقات پرېږدې، د پلار مخ ته د نه کتو تا قسم خوړلی، دا خو تو ذلیل او رسوا شي. نو دا موږ په دې معاشره کې اورو په خپلو غوږونو باندې چې خلکو د خپلو رشتو انکار کړی، د مال او د جایداد د غلط ترتیب د وجې نه، د قرآن او د حدیث د اصول د نه ساتلو د وجې نه پلار بچې د پلار انکار کوي. د ما پلار و اوس مې پلار نه دی. دغه شان خلک وایي یاره زما رور و اوس مې نه دی. هلکه ولې نه دی؟ یاره په جایداد زمونږ جګړه شوې ده او زما حق لاندې او دا حق باندې، لہذا زما رور اوس مې رور نه دی. یاره زما ماما و اوس مې اړو ماما دی نه. ولې دی نه دی؟ په معاملاتو کې، په جګړه کې، په مال دولت د جګړو د وجې نه، او زما تره دی او تره مې اوس مې تره نه دی. ولې؟ د معاملاتو د اختلاف د وجې نه او د جنگ جګړو د وجې نه. زما عزتمنو دا دنیا دلته پاتې کېږي. دا څومره مالونه چې دي، دا څومره جایدادونه چې دي، دا څومره کاروبارونه چې دي، دا ټول دلته په دنیا کې پاتې دي او دا رشتې به هلته کې هم وي. د پلار د بچي رشته، د رور رشته، د ماما د خورۍ رشته، د وراره د تره رشته، د مور او د لور رشته، دا ټولې رشتې به هلته کې هم وي. په قیامت کې به هم دغه رشتې وي، په جنت کې به هم دغه رشتې وي. دا فضول پالتو مال جایداد په دې دنیا کې پاتې دی. او تاسو دا ټوله دنیا خرج کړئ، دا ټوله دنیا واخلئ او دا ټوله دنیا خرج کړئ او دا لاره چاله ورکړئ. د پلار او د بابا او د داجي په شان رشته به څوک پیدا کړي؟ څوک به داسې رشته واخلي چې دا ټوله دنیا دې سړی خرج کړي؟ دا نو د پلار په شان رشته او د داجي په شان رشته او د مشر بابا په شان رشته، دا به خوږه رشته څوک پیدا کړي؟ دا موږ په دې مالونو باندې دا رشتې پرېښې دي. نن بچې د پلار قدر نه کوي، د پلار رشته نه پیژني، د مال د وجې نه دا ټوله دنیا خرج کا، تو د بابا په شان رشته پیدا کړه او دا ټوله دنیا خرج کا او دا ټول مال او جایداد خرج کا او تو د رور په شان رور پیدا کړه. د رور پیدا کولی شي؟ د رورو په منځ کې اختلاف راغی، جګړه راغله، ناچاقي راغله او خفګان راغی. دا ټوله دنیا دی یو تن واخلي او خرج دي کې ځان نه دی رور پیدا کېږي. رور پیدا کولی شي؟ نشي پیدا کولی. دا ټوله دنیا خرج کا ځان له ماما پیدا کا، ماما پیدا کولی شي؟ نشي پیدا کولی. دا ټوله دنیا دی سړی خرج کی، سړی ځان له تره پیدا کی، نشي پیدا کولی. چې نشي پیدا کولی نو دا رشتې مضبوطی دي، دا تعلقات مضبوط دي او دا پالتو دنیا، دا ختم دنیا د چا په لاس نه راځي. په مخکې ورځو کې په یو وړو کې 15 فوټه ځای باندې 15 ښایسته نوجوانان لاړه. 15 فوټه ځای په هغې باندې 15 کسان لاړه د دنیا نه، یعنی د یو فوټ په سر باندې یو مړی
یعنی د انسان نه د یو پټ قدر چې دی نو هغه زیات دی. دا زمونږه سوچ دی چې د یو پټ نه د مونږ ته د انسان هغه زندگی غوره نه ده. په مخکې کې په لاره تېرېدم نو یو ډیران اوس ښه غونته کې ډیران یو ملګري ما ته ویل په دې ډیران باندې ډېر لوی مالدار سړی مړ دی، ډېر لوی مالدار سړی. مې ښه د دغې مالدار سړي قدر د دې ډیران برابر هم نه. اوس پکې هم خلک ډیران اچوي، څښاوال یې اچوي، خو په هغې باندې ښکلې هستۍ د دنیا نه لاړې ولي. مونږ د غیرت معامله هغه بدله ګڼو. زمونږ دا خیال دی چې بھئی دا زما حق دی او په دې حق باندې به یا زه ځان وژنم او یا به بل وژنم او خپل حق چاته نه پرېږدم. مونږ دې ته نر بادري وایو. مونږ وایو دا زمونږ بادري ده، دا زما حق دی، دا زما جایداد دی، دا زما کاروبار دی. دومره په دې کې زما حق کېږي یا به پې ځان مړ کم او یا به پې بل مړ کما، دا خپل حق چاته نه پرېږدم. دا قابلیت نه دی، بادري نه ده. دا خو قمقلتوب او جهالت دی. د هغې وجې دا ده چې مونږ الله تبارک وتعالی د دې دپاره نه پیدا کړي چې مونږ په جایداد باندې ځان مړ کړو یا بل مړ کړو. او مونږ الله د دې دپاره هم نه پیدا کړي چې مونږ په کاروبار باندې ځان ذلیله کړو یا بل ذلیله کړو. مونږ خو د دې دپاره پیدا یو چې مونږ په دې دنیا کې الله راضي کړو، خپل آخرت ښایسته کړو. مونږ په دې دنیا کې د الله د رضا کارونه وکړو، خپل جنت ښایسته کړو، آخرت ښایسته کړو. او که فرض که دا اختلاف وي، دا د نبي علیه صلات وسلام د زمانې نه دا اختلاف و، په جایدادونو جګړې وې، دغه شان په کاروبارونو کې دا اختلاف و، په حقوقو کې دا اختلاف و. خو د دې اختلاف د حل دپاره الله مونږ له ښکلی قرآن راکړی. دا مونږ چې بار بار وایو چې زمونږ الله ښکلی دی، زمونږ پیغمبر ښکلی دی، زمونږ کتاب ښکلی دی. قرآن کریم ښایسته کتاب دی، د قرآن کریم احکام ښکلي احکام دي. قسم دی چې دې کتاب ته څوک کېناست او په دې باندې فیصله وکړه، که د هغه نه حق د هغه لاړ هم شي که نه، هم به الله دلته کامیاب کړي، هم به هلته کامیاب کړي. او دا زه چې ویم چې زمونږ دا خیال دی چې زمونږ دا بادري ده چې یاره زما حق دی او زه نه پرېږدم، یا به پې ځان مړ کم یا به پې بل مړ کمه، خو حق چاته نه پرېږدم. نو که دې ته څوک بادري وایي نو دا بادري نه ده، دا جهالت دی. د نبی علیه صلات وسلام د صحابه کرامو نه بادر خلق نه و. د نبی علیه صلات وسلام د صحابه کرامو نه شجاع او تکړه خلق نه و چې څومره د نبی علیه صلات وسلام صحابه کرام بادرانو. د هغوی په منځ کې به اختلاف راغی، خو چې اختلاف په څه معامله کې راغی، قرآن ته به کېناستل، که د قرآن مطابق به فیصله وشوله، که د هغه حق به هغه بل چاله هم ورکړی، خو قرآن به یې تسلیم کوي. د قرآن نه او د نبي علیه اسلام د فیصلې نه زمونږ سر قربان. جایداد څه دی او مال څه دی او دولت څه دی، قرآن ته غاړه کېښودل پکار دي. مونږ قرآن ته غاړه نه ږدو، مونږ قرآن له فیصلې نه راوړو، د چا عالم نه تپوس نه کوو، د چا نیک سړي نه مشوره نه اخلو. بس مونږ وایو دا خو زما شی دی، د چا پلار به یې زما نه والي، چا پلار یې درنه نشي اخیستی. خو دا قرآن د دې دپاره راغلی چې فیصله زمونږ په منځ کې وکړي.